زمونږ د علماو سیاست دا پیغمبري سیاست ته، دا اسلامی سیاست ته، دا دینی سیاست ته، دا مذهبي سیاست ته. دا سیاست مونږ د خپل ایمان حصہ ګڼو او دا سیاست مونږ د پیغمبرانو سنت او طریقه ګڼو او دا سیاست مونږ عظیم او اهم ترین عبادت ګڼو. او بیا د دغه سیاست حاملین که په دنیا کې څوک دي، هغه یو نماینده جماعت دی، جمعیت علماء اسلام، چې د خلکو د اول ورځې نه د پیغمبرانو د سیاست جنډه اوچته کړې ده الحمدلله. او په دې خوره باندې د اسلامی نظام د نفاذ لپاره مخلصانه کوششونه کوي. زمونږ اکثر علماء کرام د احساس کمترۍ شکار شي، مسجد کې ورته یو مقتدی را پاسي، ملا صاحب تعالی مونږ یو مسله درکړې ده، بس په دې منبر باندې مونږ ته ساده د دین خبرې کوه، ساده سیاست سره څه تعلق دی؟ ته به سیاسي خبرې نه کې، ته به سیاسي حل و ځلو کې حصه نه اخلې، ته به د اوټ خبره نه کې، ته به د امیدوار حمایت نه کې، ته به د یو سیاسي مولا ملګرتیا نه کې. ملګرو د احساس کمترۍ شکار مه ګرځئ. اول زمونږ سیاست او د سیکولر خلکو په سیاست کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. هغې سیاست دروغو ته وایي، هغې سیاست دوکې ته وایي، هغې سیاست منافقت ته وایي، هغې سیاست خیانت ته وایي، هغې سیاست مفاد پرستۍ ته وایي، هغې سیاست خپلې خېټې ډکولو ته وایي. او الحمدلله زمونږ او ستاسو سیاست او زمونږ د جماعت جمعیت علماء اسلام سیاست دا پیغمبري سیاست دی، دا دینی سیاست دی، دا اسلامی سیاست دی، دا مذهبي سیاست دی. والحمدلله د اسلام د پاره او د دین د پاره زمونږ جماعت او زمونږ مشرانو هر دور او هر وخت کې مخلصانه کوششونه کړي دي. کته باندې څوک سوال وکړي چې ستا جماعت او ستا مشرانو څه کړي دي، نو دا جواب ورکا چې نن ته په دې خوره باندې د ازادۍ ساګانې اخلي او دا دعوی کې چې زه آزاد یم. دا ازادي ته د جمعیت علماء اسلام په برکت باندې ملو ده. فرنګي سامراج زمونږ د علماو د قربانو په برکت باندې د هندستان نه وتلې دي. بیا په دغه ملک د اول ورځې نه راواخله تر نن پورې چې د اسلام په حقيقي معنو کې چا خدمت کړي دي او د اسلام دفاع کړي دا او د اسلام وکالت چا کړي دي، جمعیت علماء اسلام او داغه مشران دي. د 1949 قرارداد مقاصد وګورا، د 1956 آئین پاکستان وګورا، د 1962 آئین پاکستان وګورا، د 1973 آئین پاکستان وګورا. ستا د ملک په دې آئین کې چې کوم بنیادی اسلامی دفعات او نکات دي دا د جمعیت علماء اسلام او د مشرانو د خدمتونو د محنتونو او د قربانو برکت دی.